توایا خو اسلام ته می سموایا دا می د اغیارو نه پسرو وینو غټلې دی. هغه خلق د الله د رسول په عشق کې دومره نه نوتیو که هغه به داسې قیمه کړلی شو خو د اسلام او د دین او ایمان نه به نه اوړېده. موږ وړه خبره باندې د ایمان نه پسې تیر ناست چې پیسې میلاویږي، د ایمان او د اسلام نه پسې تیر ناستی ښځه میلاو شي، کور میلاو شي، کاروبار میلاو شي، دروغ ولې وایو، ناب تول کې کمی ولې کوو، قتل ولې کوو. دا وجه دا د زمونږ په زړونو کې د دنیا دا مینه دومره راننوتې ده چې زما عزتمندو موږ او تاسو هغه دین اسلام هر څه یو سیټ کړي دي، مرګ، قبر، حشر، پولیس راج، جنت، جهنم هر څه رانه هېر کړي. نو دغه نوجوان ته ډېرې پیشکشې وکړې، ډېر عرصې ورته مخې ته کړ. دا ورته وایي نشته، ورته وایي مړ مې کوي، پانسي مې کوي، سراسره کوي وکوي، خو د ایمان نه اورېدل نشته. بهرحال باچا پریشانه ناست چې اوس یې قتلولی هم نه شو، ځکه چې نوجوان کې یو طاقت ته استعداد دی چې دا که چېرته دا راووړي نو زموږ دا ډله به مضبوطه شي. نو د دې باچا لور راغله، لور ورته وایي بابا جانه ولې پریشانې؟ و دې نوجوان پریشانه کړی، ډېر هر څه مې ورته مخې ته کېښوستل خو زموږ دین ته نه راوړي. دې ته کلمه وایي، دې ته کلمه ویل وایي چې یو پیرا هغې په اسلام کې به داخل شو، بیا به د تنې نه سر جدا کېدو خو واپس د اسلام نه اورېدل به نه و. ویلی با ادھر آ ستمگر هنر آزما تو تیر آزما هم جگر آزمائے. راځه د الله په عشق کې، د الله په محبت کې. زما محترمو هغه جینۍ خپل پلار ته وایي پریشانه کېږم، مالې چلونه راځي، زه درله په خپل مکر کې، په خپل جال کې درله راګیروم. دې وجې نه موږ او تاسو ته ویلی کېږي چې د زنانو د مکر نه ګورې ځان ساتئ، زنانه پسې به وروسته نه ځي، د زنانو په خبرو کې به نه راځي. دا پردی زنانه درته یادو. زمونږ دا نوجوانان اکثریت د هغې زندګۍ تباه و بربادي شوي دي. زما محترمو زړه مثال د باچا دی، که یو جنۍ له تا زړه ورکو او دغه جنۍ ستا په قسمت کې نه نو ستا د ژوند به څه جوړېږي؟ بغیر د مرګ نه خو بیا بله لار نشته. نو دا زړه به په قابو کې ساتي، دا زړه به په قابو کې ساتي. نو دی وجې نه دغه نوجوان دای په یو کمره کې بند کو، دغه خپله لور یې ورسره په هغه کمره کې بنده کا، او دای داسې لور خو نه وه زما عزتمندو، داسې ښایست چې هغه په سلو کې چېرته یو جنۍ له الله ورکړی او هغه د دې باچا دا لور وه، په هغه کمره کې ورسره بنده کړه. او زما محترمو په الله یقین وکئ، هره شپه دا زنانه په دې نوجوان ځان ستړی کوي، لیکن دا داسې سترګې قدر هم نه راوچتوي چې دا ما سره یو کاڼی دی او که یو بوټی دی او که یو انسان دی او که یو ځناور دی. ولې هغه قرآن ویلی و، هغه حقیقي معنو کې په الله په رسول باندې عاشق و، د الله نه یریدو، د مرګ نه یریدو، د نه ختمېدونکي عذابونو نه یریدو، د دنیا تکلیفونه، د دنیا لوږې، د دنیا غربت، د دنیا بیماری، دا هر څه به ختم شي، خو د مرګ نه بعد چې کم تکلیفونه او کم مصیبتونه او کم ازمیختونه او کم پریشانی او کم عذابونه به شروع کیږي، هغې له ختمېدل شته، هغې له بیا ختمېدل نشته. نو دې وجې نه دا مختصر تکلیف مې خوښ دی، خو لیکن د هغه تکلیف نه دی الله موږ ته امان راکړي. زما محترمو تاسو په الله یقین وکئ، دغه جنۍ راغلې وه دغه نوجوان شکار کولو دپاره، بدکارۍ ته تیارولو دپاره، خپل مذهب ته اړولو دپاره. دغه مسلمانو وہی تسبیح پری دل نہ پیرا، سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا. نن خو موږ کلمې ویلې دي، خو لیکن هغه د دنیا مینې زموږ په زړونو کې بیا هم همغه شان پرتې دي. دغه نوجوان کلمه ویلې وه. زما محترمو جنۍ ته وایي ته ما ته وایې چې ته ما طرف ته نه ګورې، زه بدرنګ یم، ما کې څه چل دی؟ وایي نه، موږ مسلمانان یو. قرآن کې الله پاک فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چې کله ستاسو مخې ته نامحرمه زنانه راشي،
اے مومنانو سړو ته بیان کوي الله تاسو خپل سترګې سکی خکتی کی نامحرمه زنانو ته الله پاک فرمایي چې کله نامحرم سړی مومنان سړی ستاسو مخې تراشي اے زنانو اے ایمان والو تاسو خپل سترګې ښکته کوي د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړئ نو دا خبرې چې اجنې واورېدې کلمې وویله مسلمانه شوله اوس د دې ځای نه د بادشاه لور ده د بادشاه په کور کې او زما عزتمندو د عیسائی بادشاه لور د شکار کولو دپاره راغلی او په خپله شکار شوه او بیا دغه نوجوان د دې جیل نه او د دې پنجې نه او د دې حوالات نه د ویستو دپارې مختلفې لارې زما عزتمندو هغه نوجوان ته وښودلې او په خپله مور سره لاړه او هغه نوجوان هم د هغه عیسایانو د پنجې نه آزاد کړ او ته پته ما خو کلمه ویله مسلمانه شوم خو دلته خو چې کوم دی ټول کفر دی تیری دي زه خو دلته پاتې کېدی بیا نه شم داسې ایمان داسې اسلام موږ او تاسو لونته کې ناشنا پاټ وینو بس سبا موږ هم حقه شان کړی هلکه موږ مسلمانان یو ښایسته غټې غټې زلفې پرېږده پنسي اوچتې کا ټوپۍ په سر کا پټکې ووهه تسبیح راواخله مسواک راواخله سوې دا دې څه کړي دي دا مې ښه کړي دي دا زما د جناب محمد رسول الله مبارکه طریقه ده او بھائی تاسو ته چې کوم دی په بېدینۍ کې چې کوم دی سکون ښکاري راشئ په دین کې سکون وګورئ په بېدینۍ کې سکون نشته خوشحالي نشته ستا د 15 منټو خوشحالي د ټول عمر خباست اب پتام پروت ستا په بچو ستا په ښځه نوسو کړوسو به پروت د ګناه 15 منټه ختم شي خو لیکن هغه خباست اپروتی